په مدرسه دارالتقوا کوزنه وږی کې د ختم القرآن په سلسله کې د یو روحاني تقریب تابع شوی و. د تقریب مشر میلمه مولانا مفتی فضل غفور وو. په تقریب کې مولانا محمد اکبر حقانی، مولانا ابرار الله جان، مولانا بحر الحکیم، د مدرسې محتمم قاری فخر احمد، نائب محتمم مولانا نجیب الله، مولانا مفتی محمد سلیم، ناظم مدرسه مولانا رحمت الله قاری یاسر قاری حسین علی او قاری جمیل احمد نه علاوه د علاقې علماو، والدینو، ماشومانو او د علاقې خلکو ګډون کړي وو. په تقریب کې د مدرسې محتمم قاری فخر احمد د مدرسې 19 ماشومانو ته فحفظ او ناظره د قرآن پاک ختم وکړو. من الجنة والناس الله اکبر. راغلی والدینو په ختم القرآن خپلو ماشومانو ته د ګلونو خارونه واچول او د خوشحالۍ اظهار یې وکړو. تقریب ته د خطاب په وخت مفتی فضل غفور، مولانا محمد اکبر حقانی او مولانا ابرار الله جان د مدرسو په اهمیت او ضرورت رڼا واچوله او د قرآن په عظمت یې تفصیلي خبرې وکړې. مقررینو وویل چې مدرسې د اسلام کلاګانې دي، چېرته نه چې د علم رڼاګانې خورېږي. مقررینو زیاته کړه چې د مدرسو برکت دی چې نن هم قرآن زموږ سینو کې محفوظ دی او هر کال په زرګونو حافظان، قاریان او عالمان د مدرسو فارغېږي. هغوی وویل چې دا د قرآن معجزه ده چې نن یې هم په دنیا کې په لکونو حافظان موجود دي. ګنې د قرآن نه علاوه د یو آسماني کتاب حافظ نشته. مقررینو عامو خلکو ته اپیل وکړو چې د مدرسو په تعمیر او ترقۍ او تعمیري کار کې برخې اخلي، ځکه چې په سرکاري سطح د مدرسو سره څه قسم مالي مرستې نه کیږي. هغوی وویل چې عالمان او قاریان په مدرسو کې په ګرمۍ او سړځۍ کې بغیر د څه دنیاوي لالچه ستاسو ماشومانو ته د قرآن او حدیث تعلیم ورکوي چې دنیا او آخرت یې ښایسته شي. هغوی خلکو ته اپیل وکړو چې خپل ماشومان او ماشومانې په مدرسو کې داخل کړي چې د قرآن او حدیث د علم نه خبر شي او د فساد په دې دور کې د غلطو کارونو بچ شي. راغلي مشرانو د مدرسه دارالتقوا کوزنه وږی د تعمیري کار دپاره د چندې هم اپیل وکړو. دا دلته موجود رونه دا ټول د خپلو بچو د قرآن په زده کړه باندې خوشحاله دي او رونو دا ستاسو د ایمان ګواهي ده او دا ګواهي زه نه درکومه، دا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تاسو له درکوي. د دې نه بله د خوشحالۍ خبره څه کېدلی شي چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک انسان ته وایي انت مؤمن، ته مؤمن یې، د بارګاه نبوت نه تا دپاره خوشخبري ده، تا دپاره زیری دی. دا ستاسو نن د قرآن کریم سره دا والهانه محبت، دا د خپلو بچو د قرآن کریم زده کړه باندې خوشحالي، دا د ایمان نښه ده او الله رب العالمین دې موږ او تاسو ټولو ته دا نښه نصیب وفرمایي. کوم پلار چې خپل بچی په مدرسه کې داخلوي، دا پلار یې د یوې ورځې په تمه باندې د دې نننۍ ورځې انتظار دی کوي زما دا بچی به الله د قرآن حافظ جوړ کړي. د چې څومره تلاوت کړی دی الله رب العالمین به زما په عملنامه کې شاملوي. دا د پلار جذبه وي، دا د مور جذبه وي، دا د رونو جذبه وي. دیندار خلک خپل بچي مدرسو کې کینوي او د قرآن پاک حفظ او علم پرې کوي. چې د چا د علم سره مینه وي او د چا د قرآن سره مینه وي، هغه خلک خپل بچي راولي او هغه په مدرسو کې داخلي او په هغې باندې قرآن پاک زده کوي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېرې معجزې وي، خو د ټولو نه غټه معجزه چې ده هغه قرآن کریم دا یوه ابدي معجزه ده او تا حیات په دا قایم او دایم. قرآن کریم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوه غټه معجزه او دا د الله تبارک وتعالی په دې امت باندې یو فضل او احسان چې په دې مقام مونږ بچي د قرآن حافظان نه کړل او علمام نه کړل، دا په ډېره لویه بدبختي. معجزه نور څه ته وایي؟ زه یو 2 ورځې مخکې یو مدرسې ته لاړم، هغې مدرسه کې زما طلباو ته تقریر و. ماشومانو د مدرسې چې ما تقریر وکړو، ما له یو ماشوم راوغوښته
وی مولی صاحب دا د قرآن حافظ دی او د په یوه ورځ کې ټول قرآن استاذ ته په یادو واوره کینه بله غټه معجزه شته قرآن کریم کی 23 لاکھ حروف تی 30 لک حروف تی پکی او یو دومره معمولی وړه سینا 23 لاکھ حروف محفوظ کړل او په یو ورځ کې استاد ټول قرآن په یادو باندې واوره دا معجزه د معجزه دا الله دې سی وړو وړو ماشومانو ته یادې دا وړي وړي سینې الله د قرآن حاملي ګرځي تکړه شی او بچي مدارسو ته کېنوي خوش قسمت خلق دې په مخ ورته حافظات بچي میلاوي ما د دې سی حافظ نم امتحان اغستې دی چې ما ورته ځای ښودلی دی یوه کرښه سبق مې ورته د قرآن منځ کې وښودو چې وایه هغه حافظ راته وایي ما صرف نیمه کرښه سبق هغه ته ووایي هغه راته وایي لانکۍ صورت لانکۍ پاره لانکۍ رکو لانکۍ صفا لانکۍ آیات او لانکۍ کرښه او بیا د قرآن تلاوت شو نن حافظانو ته د قرآن کرښې یادې دي الحمدلله ته حافظ ودروا تاله مشر لاس کې قرآن درکو دلته د قرآن حافظ درته ودرو او تا توان تپوس وکا ته په خپل اختیار په قرآن کې منځ راواړوه ته آیات ووایه او د هغه ځای نه به انشاءالله حافظ قرآن تا ته رکوع ښیي صورت به ښیي آیات نمبر به ښیي صفحه به ښیي کرښه به ښیي او بیا به د قرآن تلاوت کوي انشاءالله وی جماعت روان دا به بل پیغمبر پسې نه وي حافظانو د امام الانبیا خصوصي نښه ده او ستاسو یو عزت دی چې ټول د قرآن حافظان به په امام الانبیا پسې شاته روان ځکه بل امت کې د قرآن کریم د آسماني کتاب حافظ نه و خو الله په تاسو مهرباني وکړي د تورات حافظ په مخ د ځمکه نه و د پیغمبر نه علاوه د انجیل حافظ په مخ د ځمکه نه و د پیغمبر نه علاوه د زبور حافظ په مخ د ځمکه نه و د پیغمبر نه علاوه او الله په دې امت کې امتیان د آسماني کتاب حافظان استاد پلار او د مور ارمان منم او ما نه خبرې ما هم لږ وګوره کنه چې زه ثواب زوامه مورې پلاره ستا دا پګړۍ خوښه ده چې دا ته بچي ته وایي ښکلې کا زوام مورې پلاره بچی دې راولېږه مدرسې ته چې ما سره حفظ وکړي حافظ یې کړمه او دا پګړۍ ورله ورکړم او سره د دې درله کور ته دروړم زه پګړۍ ستا بچي له ورکوم قسم دی قسم د الله په ذات چې زمونږ دا نیت دی چې دا پګړۍ م راواغېستلې او ستا بچو ته په سر کړې مونږ له خو وګوره مونږ خو له خو تپوسه که نه مونږ نه خو تپوس وکړه که نه زما دا نظریه ده چې زه به په دې کوڅه کې خلکو ته قرآن ښیم په بیټک کې به یې ښیم په حجره کې به یې ښیم دا زمونږ ذمهداري ده مونږ به تاسو ته قرآن ښیم مونږ به درته قرآن ښیم زمو علماو ملګرو ته وایم په بیټکونو کې دې خلکو ته قرآن ایبه وایي ته زه قرآن ورته ښیم څو کاله فخر احمد حفیظ صاحب هغه ورته تانې په جومات کې درس کو په هغې کې به ختمونه کېدل موږ به هم راتلو مشران نور علما به هم راتلل الحمدلله الله دې تاسو خوشحاله کړي په خپل اولاد باندې په خپلو مالونو باندې په خپلو جانونو باندې په خپل زندګۍ په خپلو عمرونو یې الله تاسو ټول خوشحاله کړي او الله دې در پکې برکت واچوي داسې ښکلې د مدرسې په شکل دا جنازګاه وه شاړه پرته وه دیوال ورته نه و جنازې له به خلک راغی جنازه به یې وکړه او تله به نن چې هغې ته طالب او مولا رادننه شه د دومره ښکلې ښایست ته ګوره دې پوره اودسونو ځای ته ګوره د پاسه بیابادي ته ګوره دې پله په ګوډ کې په کمره کې سایډ روم ته ګوره دا د طالبانو برکت دی دا د علماو د حافظانو برکت دی الحمدلله او دا مونږ په پاکستان کې دا علما په فخر دا خبره کوو ګوره که ته نن انګریزي تعلیم حاصل کړې دا سپیشلایز
سپیشلایزیشن دپاره یا به خپل بچي چین ته لیږي یا به د سپیشلایزیشن د ډیګرۍ د حاصلولو دپاره خپل بچي به روس ته لیږي یا به هغه انګریزانو پیرنګیانو ته امریکې او برطانیې ته لیږي سپیشلایزیشن ډیګري د انګریزي تعلیم دا به ته پاکستان ته د بار نه راوړې او الحمدلله د پاکستان نه چې په ټول دنیا کې نن ته اسلامي او شرعي ډیګري حاصله هغې دپاره د بار دنیا نه مسلمانان پاکستان ته راځي دا د علماو محنت دی خلک وایي علماو څه وکړل زه درته دا خپله کارګزاري بیانوم نن د سپیشلایزیشن ډیګرۍ حاصلولو دپاره په قرآن او په حدیث کې د ته سپیشلایزیشن کوې نو د بار دنیا نه دغه ته پاکستان ته راځي تبلیغ مرکزونه آباد دي د بار دنیا نه به څلورو میاشتو دپاره پاکستان ته تشریف راوړي څلور میاشتې به لګوي د بار دنیا نه به راځي په دې کراچۍ کې او دارنګه په اسلام آباد کې اسلامي یونیورسټۍ چې کومې جوړې دي علماو په لاس په هغې کې به علم حاصلوي د بار دنیا ته به د علم د پاکستان نه وړي دا د علماو برکت دی محترم